أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوصل نمبر آیات تی سورة النساء پنځمه سپاره. ولا تجادل او تبحث مکوا، دویمه معنا او تجګړه مکوا عن الذين د هغې کسانو نه یختانون چې دوی خیانت کوي انفسهم د خپلو ځانونو سره. ځکه بل سره خیانت دا په حقیقت کې د خپل ځان سره خیانت دی. ان الله بشک الله تبارک وتعالی لا يحب محبت نکوي من هغې چا سره کانه چې وي خوانا ډیر خیانتګر، اثیما ډیر ګناهګار. نو الله تعالی په نسبت باندې هغه خلک ناخوښ دي کوم خلک چې خیانت کوي، دوکه کوي، فراډ کوي، وای یو څه کوي بل څه. او مونږ تاسو ګورو په دې بازارونو کې او په هر محکمه کې او په هر هغه کې دا ترتیب شته، دوکه ده او شوکه روانه ده، او چې څوک څومره نقصان چاته رسولی شي رسوي. د خلکو په ترقۍ په عزت باندې خلکو زړونه بدیږي او د هغې دپاره هر قسم دوکې استعمالوي، پراپیګنډ استعمالوي د هغه د راغورځېدو دپاره، د هغه ته د نقصان رسېدو دپاره. خو الله تبارک وتعالی فرمایي دا خلک د ما ګوره ناخوښ خلک دي. که په هره جامه کې خدای که نه دا خلک د ما ناخوښ دي او ما نه دي خوښ. نو دوستانو کوشش دا پکار دی چې الله تعالی وفرمایل چې زه خیانتګر، دوکه‌باز او ګناهګار دا زه نه خوښوم. نو ګناه نه هم پرهیز پکار دی، خیانت نه هم پرهیز پکار دی، دوکو نه هم پرهیز پکار دی. او هیڅ کله هم چې د چا سره ته حسد کوي، بغض کوي یا د هغه په عزت ته تا زړه بدېږي، په دغه ټیم کې ته اعوذ بالله وایه، دا شیطاني وسوسه و. او د الله په دربار کې سوال وکړه چې پروردګاره ما له هم رانصیب کړه لکه څنګه ده له ویر کړي دي. الله پاک د موږ تاسو په دې ښکلي کتاب عمل نصیب کړي. صدق الله العظیم.